په دې یو وخت کې ورته اذان د دې لپاره وایا چې دا ماشوم نور خلق چې د سره کم ولاړ دی یا کده لوی شي نو د خپل ژوندۍ اندازه دی ولګي چې یاد ساته ګوره په یو وخت کې تا اذان شوه دی په یو وخت کې اقامت شوه دی ستاد دنیا دا ژوند چې کم دی دا دومره مختصر دی لکه یو کس راشي جمعه ته هغه اذان وکي او بیا سو وخت بعد لسمنټه شلمنټه یا 15 لسمنټه بعد هغه کس ودرېږي اقامت وکي نو د دې په منځ کې چې دا څومره وخت دی یاد ساته دقه وخت استا د ژوند د تیرولو دلته کې حساس اوسېږه او عبادت کو د الله تعالی او بیا د شریعت حکم دی چې د بچی تربیت کې نو پکار داده چې کله معصوم وشي نو ته هغه وخت پورې مور دی دله پین ور کوي دله د سینه نه ور کوي تر کوم وخت پورې چې تا د یو بزرګ نه موږ د پښتو کې ګوټي وایو ګوټي چې په کار داده چې ته تحنیک وکې د عربی کې وته تحنیک وای یعنی یو بزرګ ستاسو معاشره کې په کلی کې یو نیک انسان دی ته وی چې زما د ازوی د په شانتي جوړ شي نو څومره بخای ته د خپل معصوم د خپل لور دا یو ساغه ته پیدا ول امور نه ور کوي او هغه ته ورشه یو کجوره د ځان سره وېسا هغه ته په خله کې ونی صاحب بزرګ ته وای چې دا ستا په لاړو باندې لمدش او بیا دقه په لاړو لمدشوي کجوره د دې معصوم یا د معصومي په خله کې ورواچوا ورتاوي کپکی چې د دې معصوم یا د معصومي خېټه ته اولنې کم خوراک لاړ شي د دې بزرګ چې کم دینو دا لاړ شي سبب د دې لاړو اثر دی چې دا به هم د دقه بزرګ پشان خيستا او د دین تابعدار د رسول الله مبارک د طریقو فرمان بردار دا انسان جوړ شي دا شریعت حکم پس مونږه اسی اندازه ولګو چې په مونږ کې څومره دي افراد دي چې کله معصوم پیدا شوه دي او هغه دا چل کړي تهنیک ډېر خلک د دې خبرې نه سره نه خبر نه چې تهنیک خو بس معصوم راغې کله مور سینه ناخلی نو مونږ ته وایو چې کوم دینو پیډر ول راوړه عام شو دا ول راوړه او دا وته ورونی نو په انسان کې د هر یو سیس خپل اثر دی کچری دا انسان په مسجد کې کینی نو مسجد ته چې کوم خلک راځي په دې انسان باندې د اغو اثر کیږي د عبادت اثر به د باندې کیږي کدا انسان په دکان کې کینی نو په د باندې په دکان کې چې کوم خلک کینی د اغو اثر به د باندې پریوزي کدا انسان چرته کې په خو مجلس کې کینی نو د خو مجلس په اثر کیږي که په بد مجلس کې کینی نو د بد مجلس په بد اثر کیږي دغه سید انسان په جسم کې د خوراک اثر دی چې کله دغه بزرګ د خلی د لاړې د انسان د دې معصوم خېټه تلاړې شي نو د قلاړې په دې معصوم کې چې کم دین د اول ورځې نه اثر او دا څنګه خبره نه ده د رسول الله مبارک په وخت کې چې وکړه معصوم پیدا شو رسول الله مبارک ورته تحنیک کا رسول الله مبارک یو ورځ یو معصوم پیدا شو حدیث کې راځي د بخاری روایت ده رسول الله مبارک د اوخانو په استبل کې د اغه په هوجل کې د اوخانو او د لاسونه چې کم دینو د سره پورته کړیو الته کې سکار کاو یو معصوم پیدا شو رسول الله مبارک ته ویړل شو رسول الله مبارک خپل لاسونه وینځل خپل خپل مبارک کې چې کم دینو کجوره لمده کړله او اقا معصوم ته چې کم دینو هغه کجوره لمده دغه په خپل کې تاو راتاو کړله چې داته دا خوند کی استاسو اندازه ولګوي چې د کم معصوم په خېټه کې د کم معصوم په وجود کې د رسول الله مبارک لاړ یو ځای شوی نو داغه وسوم لوي شان نو شریعت او اسلام هغه د اول ورځ نه او د اول ورځ نه بلکې چې معصوم نه پیدا شوی د هغه ورځ نه هم شریعت چې کم دین حکم کوي چې ته دعا غواړه دا چې دعا غواړه چې الله تمال نیک اولاد راکی د الله تعالی د حکمونو د رسول الله مبارک د طریقو فرمان بردار او تابعدار اولاد مال راکی دا د شریعت حکم دی وجه دغه دا چې دا اولاد وستاده لپاره سبا ستاده سترګو یخواله جوړیږي یا چې کم دین استاد شملي او استاد پټکی د کوزولو او وجه جوړي رسول الله مبارک د اول ورځ نه د معصوم د پیدائش دا طریقې او خودلې چې یاد ساته ګوره کته ار څومره مصروف سړی ته ار څومره کمزور سړی
یا ته هر څومره لوی سړی او ته مالدار سړی یا غریب سړی نو یاد ساته دا خبره ستانه هیر نشي چې د بچی تربیت پکار دی. دا ماشوم کچری سبا ستالو ایږي نو ستاره څوک دا تپوس نه کوي چیرې د ډیر زیات مصروف وو لہذا د دې ماشوم ته سما وایا کده ورانه وکي د عظیم جرم وکي ځکه چې د مصروف نه بلکې استاد د زوی او استاد د لور یو جدا زندگی شروع کیږي. لہذا چې ته هر څومره مصروفي خپل بچي د دې تربيت پتا باندې لازم یو سکند اسنه چې د دې نه غافل شي. نو د دې وجه نه د شریعت حکم وشو چې الله اکبر په غوږ کې وای او بیا د دې الله اکبر څومره لوی اثري دومره لوی اثري تاسو اندازه ولګوي د رسول الله مبارک مؤذن چې کومونو په مختلفو اوقاتو کې متعدد صحابه کرامو بد رسول الله مبارک په مساجدو کې اذانونه ویل. مشهور مؤذن د رسول الله مبارک د زمانه هغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نه د پلار پته لګي نه د مور پته لګي نه چاله نوم ورزي د مور او د پلار خو لیکن الله جل جلاله تی څومره عظیم الشان استوره جوړ کړ. حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړل او د مدینه منورې نه واپس راغی مکه مکرمه ته نو په حرم شریف کې आवाज وکړ لول دنه ورننه وته الته کې چې څومره بوتانو هغه ټول بوتان هغه مات کړ او आवाज به لگاو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ټول بوتان مات کړ حتی تر دې پوري چې بعضی بوتان دغه مشرکین مکه د حضرت اسماعیل علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام په شکلونو کې جوړ کړیو او هغه ته به اقنونه ورکول چې دا ابراهیم دی نعوذ بالله او دا چې کوم دی نو اسماعیل دی او چې کله به طواف کاو نو دغه بوتانو نه به دعا غوښتله چې دا زمون خدایان دي او دا به زمون حاجت قبلې او د څه طریقه کار کړو چې لاسونه ورله جوړ کړیو دغه بوتانو لا او په لاسونو کې د جواری غشي ور کړیو. په خوانه زمانہ کې به جواری چې کېدن هغه په غشي باندې کېده. په غشي باندې څه مطلب ډیر شي غشي په تیلې کې پراتو باغی کې به لیکلیو دا کار د دې څه وکړې شي بل باندې به لیکلیو دا کار د دې څه نکړې شي بل باندې به لیکلیو بل باندې به اس نو لیکلیو څوک باور غیاره چې دا پلان کې ځکه چې زه دا روپۍ ورکومه دا زه ورکم او کنه نو د بوت هغه لاس ته چې وکمه تیلې ځوړنده وا هغه کې ویلاس ورکته چې یو غشه براوته هغه باندې ویل کلی ودی کړی شي جوړ به کړی چې وی دی ودی نه کړی شي نو نه به ورته چې خالی غشه براوته نو ورګه خدایان پکې سوچ کړي چې خالی غشه براوت ورګه خدایان پکې سوچ کړي دا د هغه نظریات او دا د هغه غلطه عقیده وا. نو رسول الله مبارک هغه بوتان مات کړو هغه غشي گزار کړو او بیا یې فرمایل دی خلکو ته خپته ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام هغه جواری نه ده کړی هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دا غلط کار نه دی کړی او د دې باوجود په ضد کې راغلی دی او دا قسم کارونه دا خلک کوي. بهر حال رسول الله مبارک چې کله دا بوتان مات کړو بیا आवाज وکړ څوک شته چې اذان وای څوک شته چې اذان وای صحابه کرام خاموش خپل आवाज وکړ اين بلال بلال چرته دی بلال رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړ اذا الله رسول حاضر زیما ایما سو کم دی بلال رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ارشاد فرمایا چې نن لسکال شو دی په کعبه کې اذان نه دی شوی یعنی مطلب څه چې رسول الله مبارک دا نبوت ورکړی شوی دی نو په 19 کال باندې په کعبه کې کوم دی نو هغه اذان او هغه چاته حکم وکړ هغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله اذان شروع کاو نو رسول الله مبارک ورته وینا فلان دې زمکه باندې اذان نه وي توخید د کعبه چت او د کعبه په چت باندې ودرېګا او شروع وکړي الله اکبر الله اکبر
د کعبه چت حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه وخت او الله اکبر ناره ولګول اذان التکی وی هم دغه وجوه چې الله جل جلاله ورته څومره فضیلت ورک چې یو داسې ناشنا سړی چې نه اوس موږ ته د مور پته لګي نه د پلار پته لګي نه د خاندان پته لګي او د رسول الله مبارک سره مینه او محبت کړو د رسول الله مبارک په هغه خبره باندې لبیک ویلو د رسول الله مبارک مؤذن اذان به وی رسول الله مبارک ورته تربیت کړو بهترین رسول الله مبارک د هغه متعلق ارشاد فرمای کلما دخلت الجنه سمعت صوتا عالک یا بلال اے بلال کله چې جنت ته تلېما که په داسې یخ باندې تلېما او که په خوب کې تلېما ما په عرش باندې ستا د خپو کشارې اورېدل داسې هستی ته خدای جوړه دا د الله اکبر د نارې اثر دی یو ورځ رسول الله مبارک چې کله د مکې مکرمې نه واپس شو مدینه منورې ته او دا لوی غزوات غزوه حنین فتح مکه دا وشنو په لار باندې ډیر زیات ستړي شوی رسول الله مبارک او دا اصحاب نو خیمه ولګولې چې د موت چې څنګه دمیتا ډډه ولګول او ټول صحابه کرام سملاستنو د اذان ټیم شو بلال رضی الله تعالی عنہ وته اذان شروع اذان شروع الله اکبر الله اکبر نو د هغه ځای چې کوم ماشومانو هغه اسلام نو راوړې ناشنا غونته کې چغه پیدا لګیدا نو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اواز پیخي به کوي چې کله بلال تعالی عنہ وی الله اکبر جو ماشومان وبم چغي اشهد ان لا اله الا الله جو ماشومان وبم چغي رسول الله مبارک تاسو کې دا شور د څه دی دا الله رسول دا خلق چې کم دینو ناشنا دي دا الله د دینومنا او دا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ پیخي کوي دا ماشومان وی راوي نيسي صحابه کرامو په منډ کړي نور ته وتختید یو صحابي یو کس چې کوم دی ماشوم هغه راونی او د رسول الله مبارک مخ ته راوس دا الله رسول دا یو پکې مو چې پیخي کولې د حضرت بلال وی تاسو وی ماشوم وایا ماشوم شروع شو یریده د رسول الله مبارک نه هغه شروع وکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله رسول الله مبارک چې کله دا واورید دا کلمات نو د ماشوم د ځان سره رانږدې ک ابو خزیمه نوم دی ابو خزیمه او په دې ځای ورلا د ار یو انسان د سینې دا غوټه نه د دینه لاندې دوه ګوتې لاندې د ار یو انسان زړی ګس طرف نو په دقه ځای ورلا ګوته کې خودا او زور ورک او دوباره دا کلمات وایا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دوباره چې کله دا کلمات وی او را فاسید نو صحابه کرامو ته وی معصوم دی وی زما دی په خپل رب باندې قسمی چې زړه ته ایمان کوسو ما دی په خپل رب باندې قسمی چې زړه ته ایمان کوسو وستاسو اندازه ولګوي چې کوم یو انسان هغه په ټوکو کې د الله اکبر لاره وچتای او الله اکبر دا صدا بلندی د هغه دومره لوی اثر دی چې انسان ته ایمان میلاویږي اندازه ولګوي د الله جل جلاله دا حکم یا د رسول الله مبارک دا حکم د شریعت دا حکم چې کله معصوم پیدا شي په وخت کې ورته اذان وایي دا د دې لپاره دی چې د زړه ته ایمان کوسي نو دویم حکم د شریعت دا دی چې کله تاسو معصوم پیدا شي تاسو ورته په وخت کې اذان وایي بیا چې کله دی لویږي او د خبرو پوزیشن ته دی ورسی نو یاد ساته ګوره بیا د تکنزلی ما یادوي بیا د تر دی بدی ما یادوي د په کنزلو باندې په کور کې خوشحالي مکوي چې ګوره پلان کې ته دسی وي او په غیږ کې راونی سي او خپل کې نه بلکې دته د لا اله الا الله دا صدا یاد کا
د لا اله الا الله محمد رسول الله دا خپل کلمه ورته یاد کړه ته ګوره چې دنه لوی شخصیت په معاشره کې جوړیږي او کنه ته ګوره چې دنه د الله جل جلاله یو خاص بنده جوړیږي او کنه یا رسول الله مبارک ارشاد فرمایي کله چې د عمر سیوا کیږي او د دینه مخ کې په ومه ورځ باندې د ماشومه د یو څو کارونه وکا د شریعت حکم دی اولنې کار دا وکا چې دله بهترین نوم کېده د دې ماشوم بهترین نوم کېده بهترین نوم څه مطلب دی د یو صحابي نوم ورل کېده اگر چې تعالی ایمان نه درځي خو د چانه دی واورید یو مولوی صاحب نه تاسو وکا د یو خيار کس نه تاسو وکا د یو عالم دین نه تاسو وکا د یو صحابي نوم دی ماشوم ته کېده کداغه نه نو د یو پیغمبر نوم دی ماشوم ته کېده اوس زمونږه اسی سوچ وکړو په خپل مینس کې چې موږ دې خبرې ته سوچ کوو کنه خو د چا نوم راوندې خو ګولګي جو بس نوم ورته کېده شیخ ادریس وی یو ورځ یو جوان لاله راغی نو داغه نه تاسو ماشوم زوی وسور سره وی چې ډیر زیات بیمار دی دم په واچو ما ته وی چې ها را دی خوای کا ما به دم ما واچو ما وی چې نومي سره وی چې حامان وی چې نومي حامان دی حامان څومره لوی کافر تیر شوی ما ته وی چې ولې دی ولدا نومي خو ده وی چې په قران کې راغلی نو ما ته وی چې په قران کې او فرعون هم راغلی اوس اندازه مونږ ولګو چې دومره به حسی پیدا شوی ده چې د نوم څخه خیال نکو د دې نوم په خپل جسم کې خپل اثري د چا چې څومره خيسته نومي دومره کده علمیت موافق نومي نو الله جل جلاله د انسان ته علم ورکي کده شر موافق نومي نو د انسان شریر خيږي استفری تنوی سے رحمه الله متعلق راضی او کسورتا یو پیر معشوم راوست وی چې جی همیشه چې کم دینو دی جاړي چغي ویو حقیقی نه حضرت به دمه چا بیا به واپس کاوي چې خوش ډیر وخت تیر شو چې خنه شو د تفوسی ته وکوي د معشوم نوم دې څه خو دی وی کلیم نوم ولې خو دی اوس کلیم خپل نوم دی خو دومره پورې خبره ده چې د کلیم یو معنا زخمی کول دي زخمی کول نو دا غي زخمی کول د دې معصوم په جسم کې اثر شوی نو اشرفی تانوی سے بولنوم بدل ک وی د کلیم معنی زخمی کول دي لہذا ته د نوم سلیم کېده د سلیم معنی دا روح صحت والا درست تندرست برابر چې کله ورانوم بدل ک هغه معصوم به کوم دی بیا کولن چې جلل به نو د دینوم په خپل مسما کې په خپل ذات کې اثري لہذا د دیو جن رسول الله مبارک ارشاد فرمایا چې کلم معصوم کیږي داغه بهترین نوم کیدی او بیا په دغه نوم سره دینا بلې داسې نه چې نوم خو بهترین مور او پلار کیدی خو زمونږه خلینه ودرېږي مونږ داغه نوم نه بل څه شی جوړ کو او بل څه ورته وایو دا په معاشره کې یو ډیر خوشی سیستم دی چې د یو الک په ډیر خپل نومي لیکن مون هغه ته چرته هغه خپل نوم ونوي د ډیر وخت پورې موږ د اخوا کلی کې دا محمد الله خان دی کنه محمد الله خان زه د ډیر وخت پورې حیران وم چې لکه د خلکو بودوي محمد الله خان زه حیران وم چې لکه مور او پلار دې معصوم له څنګه دا نوم یې خو دی بیا چې می سوچ وکړو نو د نوم خدای محمد الله خان څومره خپل نوم دی او ما ته دا غي نوم نه دي شي جوړ کړل دا وجه څه ده دا احساس نشته د خپل معصوم د تربيت موافق د وړو خبرو زموږ سره فکر نشته دی چې کله دا فکر پیدا شو زموږ معصوم په نه غلار باندې او کچره دا فکر نو معصوم اسی د غوخو ډیره وګاڼه او د هغه د تربيت موافق پلار مور سوچ ونک مشرور سوچ ونک نو یاد ساته دا معصوم به سبا ستاده پاره او بلکې د معاشري د پاره ناسور جوړي دا به ټول معاشري د خرابولو د پاره یو لوی بګاړ او لوی سبب جوړي رسول الله مبارک ارشاد فرمایا چې اولنې سیز په مورس باندې د دې معصوم ته
خنوم کېده خپل نوم ورته کېده او دویم کار دا وکا چې د دې ماشوم نه وخته وخراوه کدا جینې ده او کدا الک ته د دوانو نه وخته وخراوه او بیا په خوانه زمانہ کې طریقه کار داو چې د پیسو په ځای باندې به چاندي استعمالې ده چې دکان ته ورتلې نو د سیتاپاړه به در سره والکه مال د صبرې نیم کړه د دومره چاندي چې کم دینو دال لاکا غنم راکا سراک رسول الله مبارک ارشاد فرمایو چې تاسو کله د دې سرخره وکي د دې سر وخروي وختان وخروي نو بیا په کار داده چې دا وتله د سپینو زرو سره وتله او بیا چې څومره سپین زر دی د دې وختو په مقابله کې رااله د قسپین زر صدقه کا خدا حکم وسام دی کچری یو انسان سر وخری د ماشوم نه وخته وخری او د اغینه بعد چې سې وس کیږي هغه صدقه چاته ورکې دا بل دی ماشوم د پاره صدقې د سر سورې وي او کو زعفران در سره په کور کې د بخاری شریف روایت ته نو په سر ورلا په دغه و مورز باندې چې کله ته وخره زعفران په ولګوا د دې ماشوم وختبه به ټیمنه تو سپینیږي په دې ماشوم باندې به نزله ناراضي دا د شریعت احکام دي اسی تاسو وګورئ د ماشوم موافق شریعت څومره حساس دی دا ولی دا د دې وجنه چې ګوریات ساته د دې ماشوم نه ګوري سبا خاندان جوړیږي دې ماشوم نه سبا خاندان جوړیږي دا لوی یو سلسله چې کم دینو مخې ته زی دغه خیال وساته او بل د شریعت حکم داده ک کې دې شنو په د قومه ورس باندې د دې ماشوم سنت وکا قومه ورس سنت وکا او بل حکم د شریعت داده چې په دغه قومه ورس باندې د دې ماشوم عقیقه وکا عقیقه څه ته ویل شي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله ستاسو کا ماشوم پیدا شي نو کچه د چا وس کیږي نو د دې دوه غړان یا دوه چیلیان دا ذبح کی د دې ماشوم د پاره او کچره دا جنې دا نو یو غړ او یو چیله یا یو غړ یو چیله دا دې چې کم دینو د دې ماشوم د پاره ذبح کی دا د شریعت حکم دی حدیث کی راضی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله د ماشوم د پاره عقیقه وکړي شي او په دې باندې چاړه راخودل شي نو چې څنګه دا وینه لاندې تلی لانه او الله جل جلاله د دې ماشوم ټولي بیماری ختمي کړي دا د شریعت حکم اوس دې خبرو ته موږ سوچ نشته دي فکر نشته د معصوم پیدا سو لالو غټیږي او بس خبره ختمه چې کله د وو کالو شي نو د شریعت حکم داده چې دې معصوم ته منځ دکا د منځ مطلب داده چې دې معصوم ته عبادت وخایا دته صدقه وخایا دته د زکات ورکولو چل وخایا دته د منځ د یادولو چل وخایا د منځ طریقه ورته وخایا دکی به اسلامی شعائر د هغه د یادولو یو فکر او سوچ پیدا شي چې کله د لس کالو شي نو دې معصوم تاب تنبیحات ورکا کوموس چرته نه کین ګوره وای وا په مناسب طریقې سره د سزا ورکا کله بل عبادت نه دی روګردانی کوي او شاته تختی دته معمولی غونته کی سزا ورکا ماشوم برورو چته د دې وجنه به دا ماشوم ستاده پاره د سترګو یخواله سبا جوړیږي دې قران کې الله جل جلاله څه فرمایي یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا یاد ساته ګوره کستا په ذهن کې دا خبره پرته چې زه په خپل خسړې مو دا زوی کوم څه کوي دی دا ګوره 100% غلطه خبره ده یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم تاسو خپل ځان هم بچ کئ واهلیکم او خپل اهل او عیال تاسو په کور کې چې کوم معصومان اوسېږي کوم نارینه او زنانه اوسېږي او تاسو ذمہ داری کې اوسېږي وګوره یاد ساته پتا باندې دا هم لازم دي چې هغه د اور نه بچ
او بیا الله جل جلاله په تور مثال دایو جمله ارشاد فرمایي چې ګوره یاد ساته ستا دا عذر سبا د قیامت پر ورځ قابل قبول نه دی چې ما ورته ډیر وي خو چې اوس نه قلاریدنو سبب مې پکړوي ما ورته ډیر وي چې لکه دا مکه و دا مکه خو چې اوس نه قلاریږي نو زه په څه وکم الله جل جلاله د اور دا مثال د دې وجه نه ذکر کړ چې ستا په کور کې معصوم دی ستا په کور کې معصوم دی او دا معصوم ورته ور روان دی د په خبرت باندې نه پويږي یا په دې په خبرت باندې پويږي هم او د دې ورته ور روان دی نو ته بسوي یو ځل ته منه کې چې مورزه دی ورله داسې ځل کوي مورزه نو ته به بیا کینی کنه دې ورته ور نږدې کېږي نو ته په حمله کې کتار څومره کوشش کې چې ته دا معصوم وای چې زه ور لور شمه ته به نه پرې دی ورته که چرته په دې اور کې دا معصوم وسوځي او سبا څوک راشي ستانه تپوسو کی چیرې دا معصوم سوځیده ته ودل تک نه سوي تا وته نه وی چې را دي خوښه او ته وته وی چې ما خو ته شپه غوزل وی چې مزه خو چې دې اوس ورته ما په سکړو نو خلک به بتا باندې بدنامه وای کنه به وای خلک به سوي تا ته چې دې بده رانی ولې دا الله بندا د پکړ بده کړي وي د قصي الله جل جلاله ارشاد فرمایا چې ګوره یاد ساته خپل ځان هم بچکا خپل ځان هم نیکی ته ورکا ستا تحت چې څومره افراد کار کوي په کور کې ته د څومره کسانو ذمہ داري او ته کفالت دی اغستې دی یاد ساته سبب د قیامت پر ورځ تاره د هغې تپوس هم کیږي د هغې نه بم ځان بچکې موږ خپل مشایخ او کابیرو ته وګورو یقین وکړه انسان حیران شي چې د خپل اولاد څنګه تربیت کړو د امام شافعي رحمه الله متعلق راضي د 12 کالو معصوم دی د 12 کالو ته ودرېګه معصومه تاسو څومره عمر دی بچو ودرېګه 12 14 کاله به یې کنه 12 14 کاله د معصوم عمر دی د امام شافعي رحمه الله متعلق راضي چې کله د هغه 12 کاله عمر یعنی د دې معصوم مرو نو هغه 12 نیم زره احادیث په یاد باندې یاد کړي 12 نیم زره احادیث امام شافعي رحمه الله په یاد باندې یاد کړي او څوک دی ګوره دا عذرم نه کوي چې زما خو په کور کې سونه د خپل ماشوم می سبق لنه شولې غلې سکول ته نه شولې غلې د امام شافعي متعلق درته پته ده چې هغه څنګه د احادیث یاد کړي امام شافعي رحمه الله چې کله د خپل کور نزي نو مور ورته وای بچیا زما سره خو څه پیسې نشته دی چې تعالی درکم ته به خورې امام شافعي خپل مور ته وای زما خوږې مورې دې ترتیب وکړه چې زمونږ دا گاونډي دی يهودي دی د دنه قرض سره واخله او مال راکه چې دا زه خرڅ کوم او په دې باندې زه د علم دا سفر چې کم دی نو خپل پوره کوم مور ورته وای سبا بچو دا کمرا واغست دا به سنا ادا کوم امام شافعي رحمه الله ورته وای مور د هغه وخت پورې به الله بندوبس وکي ته دومره وکړه چې اوس ماته څه خرچه راکا مور لاړه بډای ده کمزوري ده هغه لاړه او د دقه يهودي نه سو وربشر راوړي او هغه خرڅ کړي او امام شافعي رحمه الله خپل ځوته ورکړي چې په دې باندې خپل سفر هغه توې کا خپل پورا سمو د بعد چې امام شافعي راغی نو مور ورته وای بچوړیا هغه يهودي مې نه پریدي بار بار راته وای چې هغه کم قرض مې در باندې پوره دی دا قرض راته راکا او زما سره څه شته دی نه څه ورته وکړو امام شافعي رحمه الله ورته وای مور وګرځه په دې کور کې که صحیح نو دا ورته پیدا ستاسو په کور کې هیڅ شی نشته دی مور ورته وای بچیا صرف یو لو پټه پاتې ده د سر د پټولو یو لو پټه ده د دې نه علاوه را سره څه نشته ده کچره دا خرصومه او دا ورته په قرض کې ورکوم نو سر می سر تور کیږي کنه ورکوم نو دا يهودي مې نه پریدي امام شافعي رحمه الله ورته وای امیجان دي چې چلو کچې دا لو پټه په مینز باندې نیمه لو پټه خرڅه کا او په نیمه لو پټه باندې خپل سر پټ او زما دا خرڅ چې کم دی نو د علم د پاره چې کم راغستې شوی دی دا خلک ځکه خو د مذهب امام خيږي
څنګه افراد تیاری. امام احمد رحمه الله د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی، دسی لوی سړی دی، دسی لوی سړی چې داسې تربیت وشو چې ورځې کور ته راغی نو خپلې ښځې ته یې وویې څه ډوډۍ لاله راکړه، ډېر وږی شوی یم چې وخورم. ښځې ورته وویې تا چې پرون کوم اوړه راوړي دي هغه مې اخکلي دي او یوه ډوډۍ مې تیاره کړې ده هغه وخوره. وی راوړه. چې کله ورته ډوډۍ کېښوده نو چې نوڼۍ اوچته کړه وی ماله د دې ډوډۍ نه د حرامو بوی راځي، زه دا نه خورم. وی سړیه تا خو تا دقه اوړه راوړي دي، تا هر سره راوړي دي او ما دا اوړه اخکل دي او دا ډوډۍ مې پخ کړې ده، څنګه تا خو حرام نه دي ګټلي، وجه څه ده چې ته حرامو بوی تاله درځي؟ وی نه ښځې سوچ پې وکړه. وی ښه ما د پلانکۍ نه چې کوم دی نو خمیره راوړې ده او هغه خمیره ما په دې اوړو کې اچولې ده، زه تپوس کوم چې دا پلانکۍ دا خمیره د کوم ځای نه راوړې ده. چې تپوس یې وکړو نو حقه خمیره هغه د حرامو خمیره وه، د هغې بلې ښځې خاوند چې کوم دی نو په حرامو باندې هغه اوړه ګټو. داسې شخصیت ته جوړ شو په معاشره کې چې یو خیرګر راځي او هغه ورټکوي. ښځې ورته حقه ډوډۍ امام احمد ابن حنبل رحمه الله پرېښوده. هغه خیرګر بهر ته څنګه ورته ښځې دا ډوډۍ وویستله نو خیرګر ورته ووی دا ډوډۍ څومره ډېره پاتې شوې ده. وی دا امام احمد ابن حنبل ګورې نه ده خوړلې. وی چې امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلې زه دې د لوږې نه مړ شم خو دا ډوډۍ زه نه شم خوړلی. ښځې واپس راوړه ډوډۍ کېښوده او بیا لاړه د فرات هغه سمندر ته لاړه او هغه ډوډۍ ټوکړې ټوکړې کړه او اوبو ته یې ور وشغوله. یو روایت کې راځي چې کوم مهی به راته او د دې ډوډۍ دې دا به یې خولې ته ورچوله نو واپس پرې راټوکله. مطلب څه؟ مطلب دا چې امام احمد ابن حنبل کومه ډوډۍ نه ده خوړلې نو هغې ډوډۍ کې خامخا څه چل دی، میانو هغه ډوډۍ هم ونه خوړل. او یو روایت کې راځي چې دا ډوډۍ کله د ور واچوله دې زنانه نو امام احمد بن حنبل رحم الله د خپلې ښځې نه تپوس وکړه چې ډوډۍ دې څه کړه؟ وی هغه ډوډۍ مې د دجلې دغې سمندر ته ورچولې ده د فرات. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی ټول عمر د فرات یو مهی ونه خوړه. وجه څه وه؟ وی اسې نه چې د هغې نوڼۍ د وجې نه د دې مهي په جسم کې څه قوت پیدا شوی او زه د حرامو څیز هغه استعمال کړم. دا د امام شافعي رحمه الله شاګرد داسې شخصیات یې تیار کړه. دا د څه د وجې نه؟ دا د تربیت د وجې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د خپلو بچو تربیت وکئ، په بهترینه طریقې سره تربیت وکئ او په خپلو بچو کې فرق مه کوئ. څنګه چې ستاسو بچي دي دغه بچي یو شانتي وساتئ، د دې بچو نه به یو شانتي خواږه تاسو ووینئ. خو که چېرې اعدلوا بین ابنائکم، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې کرتې و ارشاد فرمایه اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم. ای خلکو د خپلو بچو په منځ کې فرق مه کوئ، د هغې په منځ کې مساوات وکئ، د هغې په منځ کې مساوات وکئ، د هغې په منځ کې مساوات وکئ، بهترینې تربیت وکئ. الله جل جلاله دی مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دی زمونږ د بچو بهترین تربیت د هغې موقع مونږ ته فراهم کړي. څنګه چې ستاسو علم کې ده زمونږ جامع دارالعلوم محمودیه کې په دې 24 تاریخ باندې ختم بخاری او د ختم القرآن پروګرام دی. تقریبا ډیر ماشومان دي، 240 ماشومان چې کم دی نو هغه د هغې ختم قرآن دی. لہذا تاسو ټولو په خدمت کې دغه عرض دی چې 24 تاریخ دا را روان زیارت د سحرې ټول چې کم دی نو مشران د خدمت لپاره نه او صرف د هرکلي د مشرانو لپاره چې د نورو کلو نه کم راځي. مخکې به زموږ سره طریقه کار دا و چې د بهر نه به ډېر کم خلک راتله، د هغې وجه دا و چې اوسېدو والا ماشومان زموږ سره نه نو اوس به دې کې ډېر خلک چې کم دی نو د بهر نه هم راځي، د یو ځای نه، د بل ځای نه، د داروړې نه، د باګام نه،
د سندرینا د واړینا د تخبینا د دې ځایونو ماشومان دي زموږ سره نو لہذا تاسو په خدمت کې عرض داده چې مشران هغه به صرف چې کم دین او الته کې د استقبال د پاره راشي چې دا نوی خلک کم راځي د بهر معاشري نو زموږ د اداري عزت یقینا د دې کلی عزت ته دا تاسو د دې مشرانو عزت ته زموږ چې څنګه سترګې اوچتيږي په دقیق پروګرام باندې تاسو سترګې اوچتيږي دا سیده کنه ده نو لہذا تاسو خدمت کې عرض داده چې د زیارت په ورځ باندې ودا مشران سحر وختي چې کم دینو هغه راشي دا دعوت هم د تاسو لپاره او کچري مناسب غنۍ نو دا دعوت کافی دی او کنۍ نو ار یو کس ته چې کم دینو جدا جدا خط هم لاړ شي او بهر حال صحیح ده جی او دا کم نوجوانان دي نو څنګه چې مخکې زموږ یو سیستم را روان دی نو دیو به چې کم دینو خدمت کوي صحیح ده کنه جی نو لہذا په د منګل په ورځ باندې د پروګرام نه 2 ورځې مخکې د ماخام د مون نه بعد به بره مدرسه کې مشورې څومره نوجوانان دي نو هغه چې کم دینو ځان تیار کړي او چې بیا هغه تنظیمات چې کم دینو هغه وکړو نو ورځ خورته یاد شو ان شاء الله کنه د منګل ورځ دا کوشش به ان شاء الله ټول کو صحیح ده جی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين